د منځنۍ پښتونخوا د 7 جنسیو سره راغلو د ډېرو درنو ټبرونو درنو سپین ږیرو شملورو عزیزانو د جمعیت علماء اسلام کارکنانو تر ټولو د مخه د محترم مولانا فضل الرحمن صاحب شکریه ادا کوو چې په ډېر لنډ تنګ وخت کې دا خلک سره راغونډ کړه. ما تجویز خدا و د اروي ما تجویز دا و ما ورته مولانا صاحب دا بیخي ډېره لوی پیښه ده 80 بچیان 80 انسانان بې ګناه بې توره بې کوره وژل سوي دي. 4-5 ورځې بعد جرګه راوغواړه کم سے کم 3 ورځې چې هر پښتون پر وغږېږي هر پښتون مجلس پر وکړي دا موږ 5 کسه به وغږېږو. نو مولانا صاحب دا څوک لري ماته بس راځي به صالح شاه پرون په 11 بجې راغلی سوی مې د کوټې څخه اوس راورسېدم داسې نیستمنه د چرګ شوروا یې راکړه هغه مې وخوړه اوس هم خوب راځي خو بهرحال تګ ضروري دی. عزیزانو پښتانه در هر چا د بدۍ په معنا پوهېږي. دلته خلک په دې خطا وځي چې د پښتانه په وطن کې دا پښتون چې نه راچېږي دوی ناپوه خلک دا د پښتانه بې شماري مني دا د پښتانه کمزوري مني. هلته د دوی سر نه به خلاصېږي پښتون به دې ته ډېر په احتیاط ولاړېږي او خدای مکه چې ولاړ سي بیا دنیا وورخي بل شی ولاکه وسي. عزیزانو موږ پښتانه یو موږ مسلمانان یو په پښتو کې هم په اسلام کې هم د انسان مرګ صرف پر 2 خبرې روا کېږي یا به د چا نازولي وژلي بیا به حیا نه کوي جرګه به نه کوي مخ به نه چپوي پښتانه مجبوره کېږي دا سړی وژني یا به دی د چا په عزت بلوسېدلی د چا په کور به ننوتلی د دا 2 جرمونو ما سوا پښتون نه د چا قتل کوي نه جایز بولي او نه په پښتونخوا وطن کې دا قتل جایز دی. بیا دا څنګه پیښه ده یو پارټۍ خپله جلسه کوي تراله سړی دی ورننه ایستي 2 کسه ولاړو ولې دنیا اسانه ولې بولي دا ساده خبره نه ده. عزیزانو چې څه وخت لږ وخت به اخلم لنډ چابک به کوم ماښام لمونځ دی چې څه وخت د امریکې سره پخوانی سوویت یونین راچک شو د پېښوره چې کوم جهاز والوتی چې هغه یې رایله کړي نو دوی دا دواړو قوتونو امریکې او روس خپل مړوند سره کتل غوښت لکه 2 ترورونه چې څه نه سره پرېږدي یو بل ته یې بهانې لټولې. روس په چکوسلاکیه ننوتی امریکې هلته باک ځکه نه په وکړ چې یورپ بربادېدی په یورپ کې مړي کېدل په یورپ کې بمباري کېدې. بیا روس په بلغاریا ننوتی بیا د یورپ د بچاولو دپاره امریکې جان جن چپ کړي لیکن چې څه وخت روس په دسمبر 9 کې په افغانستان ننوتی دا ځای امریکې د روسیانو سره د خپل مړوند کتلو دپاره بهترین ځای وګاڼه. موږ پښتانه لوی اکثریت لو زلزله وه روسیان راغلي وو پوځونه یې راغلي وو د پښتانه سره یو رنګه امریکې دا نه لیکلې معاهده وکړه چې زه خپل بچي ستا دپاره نه شم وژلوی نور که ته بچي لرې پیسې وسلې کارتوس چې څومره غواړې زه یې درکوم. پښتانه سخت خلک دي زورور خلک دي په بدۍ په معنا پوهېږي او ډېره لو زلزله راغلې وه پښتانه زما بچي شته نو دلته 2 قوتونو په افغانستان کې یو د بل مړوند سره وپېچي. په جهان کې عزیزانو د تعلیم یافته خلک ناست دي په جهان کې 2 جنګونه سوي دي. دوی جنګ عظیم لومړی په سن 14 کې شروع شو پر 19 کې ختم شو 15 کاله. دویم په 19 کې شروع شو په 44 کې ختم شو. په دا جنګونو کې سرشکیل قوتونه 15-14 ملکونه وو لیکن دا واحد جنګ د افغانستان
چې په دې کې یو ملک د جهان نشو پاته. استرالیا پکښې وه، افریقا پکښې وه، امریکا پکښې وه، یهود پکښې وو، مذهب منونکي خلک پکښې وو، مذهب نه منونکي چینیان پکښې وو، بت مت پکښې وو، ټول راله چاقو چاړه چا څه یې تیار کړي وو، د ایټم بم ماس یې وه، هره وسله یې زموږ په وطن کې استعمال کړه. په کار دا دی، زه بار بار دا خبره کوم، موږ پښتانه افغانان د دې سیمې خلک په کار ده چې موږ دا ووایو چې د افغانستان د بربادۍ امریکا او د ده ملګري، روس او د ده ملګري دواړه دي. 1500 کاله مخکې د تیمورشاه تیمورلنګ بعد چې افغانانو کوم وطن جوړ کړی دا یې د خاورو سره خاورې کوي. معافي غواړم، موږ ګرد سره پښتانه یو، موږ سره وروڼه یو، موږ سره عزیزان یو، موږ سره یو بل ته پیغور نه ورکوو. عزیزانو د پښتانه عزت په جهان نیلام شو، د پښتانه په لکاو انسانان لیوان وخوړل، په لکاو نه په زراو، په لکاو انسانان شهیدان شو، په لکاو انسانان معیوب شو، روسیان ووتل. بیا امریکې راله په اوږدو نظم، امریکا هم دلته په تکلیف سو ولاړه. زموږ دا هیله پیدا سوه د پښتانه د افغانانو دا هیله پیدا سوه چې اوس به نو خلک موږ پرېږدي، موږ به د خپل زخمونه وڅټو، موږ به د خپل مات ګوډ افغانستان سره راټول کړو، جوړ به یې کړو. خو عزیزانو خبره خلاصه نه ده، خبره خلاصه نه ده. وجه یې څه ده؟ زه د خپلې پوهې مطابق، زه څه ورور یم، د چا همزولی یم، د چا کشر یم، د چا د لیونی نه یم چې دا خیال مې دی چې دې شملورو پښتنو ته به زه عقل وښیم. یا زه خپل عقل در شریکوم، سلام به پر وکړو. عزیزانو پښتانه واحد خلک دي. دا یو پوه سړي ویل، ول د پښتانه په مجلس کې ماته دا یو ټکی ډېر خوند راکوي چې یو بل ته لاس ورکړي وایي ستړی مه سه. صالح شاه په دنیا کې دا روغبړ نشته. ګوډ مارنینګ، کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہے، باپ ٹھیک تھا، ماں ٹھیک تھے، فلانے ہاؤ آر یو ڈوئنگ ویل، فلانا فلانا. دا واحد کام دی. د ده دا روغبړ موږ ته دا ښیي چې دا کام پر داسې یو مځکه پروت دی چې ټول وخت په جګړو اوسېدلی، ټول وخت لیوني پر ده راغلي دي، د پکانو مقابله ورسره کړې ده. نو یې دغه یو بل ته دوام ښوولې ده، یو بل ته هدایت هم دی چې ستړي کېږو به نه، چې ستړی شو خو وطن ولاړئ، چې ستړی شو خو پټکی ولاړئ، چې ستړی شو خو افغانیت ولاړئ. دا په ګرد جهان کې نشته دا روغبړ. دنیا پوهان دلته ناست دي، نه په استرالیا کې شته، نه په امریکا کې شته، نه په جاپان کې شته چې د یو کام خلک سره کښېني ستړی مه سې جوړ یې په خیر. نو خدای دې موږ ستړي کوي نه. دا یو شاعر شعر دی، شاعر ماته نه دی معلوم، زه د جنګ منګ نه یم، خو کله کله شعرونه خوند راکوي. شاعر وایي دا زموږ قسمت دی چې په وینو کې مزل کوو، دا زموږ قسمت دی چې په وینو کې مزل کوو. یو دشمن چې ووهو بیا بل وهو بیا بل وهو. عزیزانو خبره دا ده د پښتانه دا مشکلات دي. موږ د چا سره بدي نه کوو، موږ د چا سره جنګ نه کوو. افغانستان ځان له ملک دی، پاکستان ځان له ملک دی. تاوان چیرې پیښ دی؟ تاوان دلته پیښ دی چې د روس څخه چې کوم 14 ملک آزاد سو، مرکزي ایشیا چې ورته وایي، دا د دنیا جهان د نعمتونو ډک وطن دی. ګیس ارزانه دی، پټرول ارزانه دی، بجلی ارزانه ده. نو د جهان ګرد ملکونه خپل زیرمې بچاوي، دې ته ځان برابروي. و دې ته بیا افغانستان د جهان ټولو پوهانو خلکو وڅارئ، وزیرستان یې وڅارئ. د خټکو تروې مځکې شا څه کولې؟ غریب خلک تریخ کلی او تریو کلی، خوږې اوبه نشته. هلته الله پاک نعمتونه پیدا کړه، ګیس یې پیدا کړي، پټرول یې پیدا کړه. خبره دا ده چې دغه نعمتونو ته د خلکو ارادې دي، دغه نعمتونو ته د خلکو ارادې دي، پر دې مخ راتګ غواړي. هلته یو د خیر کار وسو، چین دا توره وکړه چې سعودي عرب او ایران یې سره نږدې کړل، د شیعه سني خبره سره کمزورې سوه. هلته روس په ګډ سو. دا د روس، چین او د ازبکستان، تاجکستان دا اتحاد د خلکو نه دی خوښ. زه خواست کوم مولانا صاحب ته، مولانا صاحب خپل په وجدان پوه کړي، دا غلطي چې ونه کړي چې د بل لپاره په دې جنګ ورګډ نیسي. دا جنګونه موږ وکړه، موږ د امریکې ملګري سو، لیکن چې څه وخت بیا پاکستان ته تکلیف و،
په بنگلاديش کې نه شپږمه بیړه راغله نه اوومه بیړه راغله او وزیر مسعود وایي زموږ ملک بوژه شو دا زړه وخاطئ دا رنګ غلطي به زموږ فوجیان نه کوي افغانستان سره موږ بدې نه کوو افغانستان موږ ورور دی ازبکستان تاجکستان ترکمنستان زما تجویز دی مولانا صاحب چې د مخه سي زه به په پیسې سم ورمسو طالبان ته خوا شو چې و طالبه پر تا دنیا جهان تورونه خلک لګوي دا اقوام متحده سکرټري جنرال او چین ته خواست وکړه دا خپل همسایګان چې دي ترکمنستان ازبکستان تاجکستان کرغیزستان پاکستان ایران د دې ګردو ګډه جرګه راوغواړه دا اقوام متحده د سکرټري جنرال په مشرۍ کې مولانا فضل الرحمن دې هم پکې ناست په هغه کې د افغانان دا ورته ووایي چې سړی له ما څه بیره لري له ما څه ولې ډارېږي ما ته ووایه زه به د دا سکرټري جنرال په مخ کې ګوتې در ولګوم د سکیورټي کونسل 15 زورور ملکونه امریکا چین فرانس انګریز دا دي ذموار وي که ما په تا کې مداخلت وکړي زما لاستې ونیسي ما ته دې سزا راکړي که تا په ما کې مداخلت وکړي تا ته دې سزا راسي خبره دا ده زه آزاد ملک یم زما یو بیرغ دی زما یو ازادي ده د افغانستان د ازادۍ احترام به ایران ته کوې افغانستان به د مولانا صاحب په مخ د اقوام متحده سکرټري په مخ ورته وایي چې ازبکستان ستا د ازادۍ ترکمنستان ستا د ازادۍ کرغیزستان ستا د ازادۍ حتی د دنیا د ټولو ملکونو د ازادۍ ذمواره زه یم دا زورور دي موږ ته ګوري زما ازادي به منې زه مستقل دغه یم بل تجربه زما دا دی مولانا صاحب په دې کې به کومک راسره کوي چې موږ داسې ما ویل زه پرې انکار نه یم ما زه د افغانستان وزیر خارجه یم اوس یم وزیر خارجه یم دا زما نایب ته ووایه سره ملګري راځه چې ورسو دا نایب ته به ووایو چې عزیزه افغانستان د یوازیوالي څنګه خلاصوي یوه لار یې دا ده چې هغه مشران د افغانستان چې د امریکې د فوجو سره مذاکرات کېدل تی په ماسکو کې سره کښېناستاست بیا په دوحه کې سره کښېناستاست هغه مشران راوغواړه مولانا فضل الرحمن مهمي میا افتخار دیم پکښې موږ به هم د شا د خوا پسې دغه سو سره کښېبنو مجلس به وکړو چې عزیزه ما سره سفارتي تعلقات ولې نه جوړوې زه دهشتګرد نه یم دهشتګرد خو هغه یي چې په بل پسې ځي په ما پسې خلک راځي زه څه وکړم اسکندر اعظم هغه وخت عیسی علیه السلام نه و زېږېدلی عیسی علیه السلام نه و زېږېدلی اسکندر اعظم په افغانستان دننوتی اوس سړی زما په کور راننوتی سړی بېادبه خبره ده نو څه به وکړم حق شی کړم کور ته یې بوځم غریب سړی یم چې راغلی خامخا پر خیسور تنګي باندې به یو کاڼی پر خلاصوم خامخا یو زیاړه به ورته کوم یو چلم ملم به کوم نه افغانستان دهشتګرد دی اوس تاوان بل دی د سالشیا کتا ته مخامخ یم دا وخت په پاکستان کې ظلمونه نه اخلم د مختلفو خلکو تقریبا 14 جنگي تنظیمونه دا جنگ چې کوي دا بلاوي چې کوي په ازبکستان تاجکستان ترکمنستان کې دالته هم تقریبا 18 تنظیمونه جنگي تنظیمونه کردان هم لري غوري هم لري پلانای هم لري پلانای هم لري اوس نو هغه قوتونه چې د افغانستان د لارې په مرکزي اشیا کې ګوتې وهل غواړي طالب ورته انکاري دي طالبانه دا اوس حکومت طالب ورته انکاري دي دوی یې پیسې بندې کړي زه خواست کوم چې دا جرګه دي د مولانا صاحب په مشرۍ کې دا قرارداد هم پاس کړي چې افغانستان نیستۍ وهلی دي وروره دا پیسې د طالب نه دي دا پیسې د متوکل نه دي دا د ملا فاضل نه دي دا د افغان ولس پیسې دي دا پیسې لکه چې افغانان کې ورکړي د نیستۍ او د لوږو علاج وکړي نو عزیزانو خبره دا ده چې دا اوس 3 ورځې مخکې پاکستان ټلویزیون کې هم دا خبرې روانې شوې امریکا به اوس امریکا یې هر څوک چې دا خبره خرابول غواړي د افغانستان د لارې به دا کار کوي افغانستان یې نه کوي بیا به نو دی هلته چې کوم د دوی شوی دهشتګرد تنظیمونه دا به مضبوطه کوي دې ته به وسلې ورکوي دې ته به توپک ورکوي دلته هم هلته هم چې دا دونې مجبوره کړي چې اخر هغه د دوی لاره ومني او یا به بیا خدای نه خواسته مولانا فضل الرحمن اوس زه په ده بندامه شوی یم زه هم پورې تړلی یم د مولانا فضل الرحمن فوج به دې ته تیاروي چې پر وزیرستان ورسه پر وزیرستان ورسه په ټي ټي پي کې وخېږي دا به نه کوي څوک په زور کلي نه کېږي
کلی په مینه کېږي. دلته پاکستان خبره دا ده عزیزانو، که څوک پاکستان چلول غواړي، د یو کور چلول هم بنیادي خښته دا ده چې په کور کې به انصاف وي. که په یو کور کې انصاف نه وي، پلار زوی په ډبرو ځلولي، ورور په ډبرو ځلولي، ښځه میړه په ډبرو ځلولي، چې په کور کې انصاف نه وي. ځکه قرآن کریم وایي اعدلوا هو اقرب للتقوى، تاسې عدل وکړئ. عدل یې بنیادي خښته. پاکستان کې خو عدل په خوردبین هم نه معلومېږي. موږ ګرد په لګیا یو، کلمې یې کار شو، ګرد په لګیا یو. زه نومونه نه اخلم، په زرغمان صاحب به تقوا کړې، ګزاره به کړې، نور ګرد په لګیا دي، کلمې یې کار شي، د ژوندۍ غوا کلمې یې کار شي. او بیا المازدیګر وایي پاکستان زنده باد، په چیش زنده باد، تیم کلمې یې کار شي، زیم کلمې یې کار شو. دا ژوندۍ غوا به اخر خدای نه خواسته ګوډه چې کښې بنې ولاړه بس پاکستان زموږ ملک. د دې د شلولو بهترینه لار دا ده، دلته به آیین وي، د کلي چارې به د آیین مطابق چلېږي، د فوجي چوکاټ معلوم دی، د جج چوکاټ معلوم دی، د پریس چوکاټ معلوم دی، د سیاسي چوکاټ معلوم دی، پارلیمنت به د طاقت سرچینه به خارجه او داخله پالیسیانې په پارلیمنت کې ډېر ښایسته ملک جوړېږي، ډېر ښایسته. خو که موږ توبه وکړو، توبې دروازه ما د چا سره پوښتنه وکړه، یو څو ورځې لا خلاصه ده، بیا بندېږي، بیا د هېڅ دا ولا کومه ده، بیا بندېږي. راسې ګر توبه وکړو، استغفر الله العظیم، ګر توبة النصوح جرنیل دې هم وکاږي، زه په زرغمان یې دواړه وکاږو، حج مو هم وکړو، بله عمره به هم پسې وکړو. ګرد خلک وایي چې توبه ونه کاږو، بسم الله نه کړو، دا ملک پر ډېر ناوده پاڼه ولاړ دی. دا ټولې کیسې دا زموږ بچیان چې ناکه مړه شول، د باجوړ بچیان، یا هغه د سکول بچیان چې مړه شول څو ورځې دمخه، یا د کوټې وکیلان، دا هغه قوتونه دي چې خارجي خلک یې سپورټوي، دلته موږ مجبوره کوي چې موږ دا لار باندې د دوی لاسپوڅ. افغانستان او د پاکستان بهترینه لار دا ده چې افغانستان به د پاکستان استقلال مني، د پاکستان ازادي به مني، د سکیورټي کونسل به ضمانت ورکوي، دغه رنګه به پاکستان د افغانستان استقلال مني، بیرغ به یې مني، بیا موږ سره عزیزان خپله زور او زوبه خپله زندګي به کوو. استقلال د افغانستان دغونه ضروري دي، لکه د پاکستان ده، لکه د ازبکستان ده، لکه د تاجکستان ده. جګړه پر دغه باندې ده. موږ به مهرباني کوي پښتنو عزیزانو، سیاست پر خپل ځای، موږ به داسې ترلخېږو لکه د مچیو ګرمینۍ، دا د شاتو مچۍ. د وطن دفاع به پخپله کوو، نه د چا سره بدي کوو. خدای پاک چې د هر چا وطن جنت الفردوس هغه ته مبارک. لیکن زموږ خپل وطن سپینکۍ رغځی، خیزور، پښین، د خټکو پلانۍ نه وه، ورور دا زموږ د پلار د مور د نیکه د خامپوسو وطن دی، دا پر موږ ګران ده. دا مه راباندې بغوئ، ته یې پوسه کار مې پوسه. موږ ایدیال ته رسولي عزیزانو، ته به خټک ناست دي، موږ ایدیال ته رسولي یو. زموږ په وطن کې دریا سیند لکه دا حال دوغونه رابهېږي، د سلګونو کلو راځي، د دې پر غاړه خټک ولاړي، ته اندازه لږه موږ څونې کمزوري شوي. د اباسین په غاړه خټک ولاړي، مروت ولاړي، ګنډپور ولاړي، خدای باران وکړي. پر دې فرشتې خاندي، پر دې فرشتې هغه خدای دې غرق کړه، که دومره دریاب یې در کړی دی، ته باران وکړي. ورور زموږ دریابونه یې نیولي دي، زموږ کوڅې یې نیولي دي، زموږ نعمتونه یې نیول غواړي. دا به راګرځو، د خدای بروی به راګرځو، په جرګه به راګرځو، په خواست به راګرځو، په قرآن به راګرځو، د وکیلانو په دغه به راګرځو. که مجبور اوسو نو بیا خو کار کول غواړي. د خدای په امان، سلام علیکم.